د حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ وینه څکل. حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځلې ښکرونه ولګول او کومه وینه چې ووتله هغه یې حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه چې دا چېرته ښخه کړه. هغه لاړو او راغی، عرض یې وکړو چې ښخه مې کړه. نبي علیه الصلاة والسلام پوښتنه وکړه کوم ځای؟ عرض یې وکړو ما وڅکله. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د چا بدن ته زما وینه لاړه شي هغه د دوزخ او د نشې مسه کوي. خو ستا دپاره هم د حلقو نه هلاکت دی او خلکو لره له تا نه. په هغه کې لیکلي نبي علیه الصلاة والسلام په ضالت لوی ورکوټې او دسماتې وغیره ټول پاک دي، ځکه دې کې هېڅ اشکال نشته. نبی علیه الصلاة والسلام د دې ارشاد مطلب چې خلاقت دی، علما ویلي دي چې سلطنت او امارات طرف ته اشاره ده چې امارت به وي او خلک به په هغې کې مخالفت کوي. کله عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ پیدا شو هغه وخت هم نبي علیه الصلاة والسلام دې طرف ته اشاره فرمایلې وه چې یو ګډ دی د شرمحانو په منځ کې، داسې شرمحان چې جامې به یې اغوستې وي. بیا یزید عبدالمالک دواړه سره د حضرت ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ مشهور جنګ وشو او آخر شهید شو.